A kauč klansta? دا کشمیر اکا نومجل د غواړیان دي د زبالو کوس د غوریټ څنګه دی کشمیر اکا ستړی مشي چال دی شه څنګه دی راسل رازندې سره د غوریټ راوښوا 2 لک سلويشت 1 لک سلويشت شه دا زموږ د ملګری وزګړی دی لده زبا معلوم کوس د غوریټ څنګه دی او دا به 2 کیلو اندازن ورخیږي ستړی مشي چال دی شه سیات شه دی شکر دی خیر دی د ریټ څو دی 15000 شه نو اخري ریټ دغه دی پرون په سلويشتو اجا قاعده واخستل کی خرڅه پڅو یو څلويش زره شه دا ولې السلام علیکم د ستړی مشي سال دی څنګه شه دغه ریټ څنګه دی شه سرلاندې وزګړي دی وزیدي یا دا ګر سرلاندې مشهور سړی دی خپل تعارف د سره وکي ستا نوم مخانده ملتان مخانده نوم وروښو خلکو ملتان نومج څنګه شه سیات برابر السلام علیکم ملګرو راسي موږ به د خانوزۍ د گنج د ایوانانو ریټونه در معلوم کو څنګه دي ګرانی خو ډیره ده او بازارونه هم ولاړ دي نو اوس موږ د خانوزۍ گنج راغلی یو د ارشي ریټونه به ته در معلوم کو څنګه دي ګران دي ارزانه دي ګران خو ډیر دي خدای دي بازارونه ولاړ دي نو دا به ته وګورئ په دا ویډیو کې یا ایوانان دي ډیر کم ولی خلکو نه دي راوستلي خرڅلاوي ډیر کم دي موږ مست ته دا ویډیو وګورئ پر مخ به ته ریټونه ته در معلوم شي ملګرو موږ به ته اوس د خانوزۍ د گنج صورتحال در ښکاره کړو څنګه دي دا د غواړیانو ریټ څنګه دی د غویانو غو څنګه دی د پسو غو څنګه دی د سرلیانو د وزګړو د وریانو د دغو ګردو ریټ باندې معلوم کو دا د چا دی ها شه دا کشمیر اکا نومجل د غواړیان دي د زبالو کوس د غوریټ څنګه دی کشمیر اکا ستړی مشي چال دی شه څنګه دی راسل رازندې سره د غوریټ راوښوا 2 لک سلويشت 1 لک سلويشت شه نو دا د څو کلو دی دا د 2 کلو د 2 کلو دی غاښه کړي شه اندازن څو به وخیږي یاره دا اندازن د 4 منه 4 نیم منه څلور نیم منه شه نو اخري ریټ څنګه دی اخري ریټ نو څه چنه پکې دی شه دا راکمیږي ویلې څه کراک راشي و چې کراک رالای په دا راکمیږي څه ورسره دا د څو عمر ساتلی دي یاره دا مو د فروش کړی ساتلی شه زه چک دا زموږ د ملګری وزګړی دی لده زبا معلوم کوس د ریټ څنګه دی او دا به 2 کیلو اندازن ورخیږي ستړی مشي چال دی شه سیات شه دی شکر دی خیر دی د ریټ څو دی 15000 شه نو اخري ریټ دغه دی پرون په سلويشتو زه چک تراسي اوس دغه سوالو کې سپسونه څنګه دي په دغه کې وزګړیم ستا سرلیانم ستا نجم ستا وریانم ستا نو به حال معلوم اجا قاعده واخستل کی خرڅه پڅو یو څلويش زره شه نو دا به څو کیلو وخیږي اندازن
حالات معلومه ده خو راخذ ترجمه ده ښه صحیح ده سرلی دی که وزګړی دی زاد وزاد ده وزاد صحیح دغه هم دلته سریان و وزګړي وو دا ولاړ دي السلام علیکم ته ستړی مه شې سهال دی څنګه یې ښه یې د دغه ریټ څنګه دی ښه سرلیان دي وزګړي دي وزې دي ګر سرلیان دي ښه دغه اخري تر څو پورې پیدا کېدای شي موږ هم نه دی اخیستی موږ به هم سودا وکړو او تر څو پورې به یې اندازان اخري فرق شته کمزوري بونکي ښه بونکي ښه صحیح دا زموږ ملګري اوس یو دغه واخیستله څه شی دی سرلی دی په څو ده واخیستی 15,000 ښه څو کیلو به ورخیږي 10-12 کیږي 12 ښه ازه چک دا د دغه سړي اکا دغه دي مژونه دي وریان دي دغه هم بکشي دي ترکیان نو اوس بیا حال وکړو شینواري هم بکشي دي چې په څو دي ښه غټ غټ دي السلام علیکم ستړی مه شې څه حال دی ښه یې د دغه ریټ څنګه دی په اتیا او په اویا په دواړو کې شته ښه نو ترکیان دي یو ترکی دي نور شینواریان دي ښه نو کشني په څو دي غټ په څو دي غټ په اتیا نور په اویا هم کې شته ښه صحیح نو دغه وریان هم کې شته که ګرد مژه دي وچکلان دي زه صحیح دي ټیک ته راسې له دغه ملګري مال وکړو چې دغه څنګه دي السلام علیکم ستړي مه شئ څه حال دی ځوانانو ښه یاست صحت مو ښه دی یا شکر دی خیر دی ایستی دي په څو دي دا خو نو فرق شته په 40,000 15,000 10,000 معلوم ښه ولې دونه ګران دي نو بس ګر سره ګران دي معلومه ښه دغه نو دا ګرد دغه دي وریان دي مژونه دي او دغه دي څه شي دي هر شي کې مژانه کې وشکلانه کې میژن ښه په څو دي 40,000 15,000 ښه صحیح نو دا 10,000 والا به څو کیلو ورخیږي 12-14 کیلو خطای شي یا ډیر د خیر ښه موږ هم نه دی اخیستی موږ به هم بیا دراسو السلام علیکم دا خو مشهوره سړی دی وروره جوړ تکړه خوشحاله سلامت دا زموږ د ګنج مشهوره سړی دی دی به خپل تعارف در سره وکړي ستا نوم مه خانده ملتانه مه خانده نوم ور وښوه خلکو ملتان نومج وغایه څنګه یې ښه صحت برابر دا ملتان دی په دا دونه غټه ژیره شرمج تر ته وګوره نه ګایږي دغه ښه صحیح دا ملتان دی دا مشهوره د ګردې علاقې دی ما تعارف حال ځین وکړي ما تعارف وکړه دی وشرمېدلی ښه پسونه مې راویستلي دي ښه څو پسونه به دي ښه نو پرایویټونه یې څنګه دي ګران دي که ارزانه دي یاره ریټونه خو ګران خرڅونه کړي دي وروره دا ټایم ریټونه را باندې ولوېدو ځکه چې هغه زموږ سرکار له موږ سره ډېره نامردي وکړه او د پنجاب غویې باندې را پرېښو وایي زموږ دنیا یې له پنجاب برابندې کړې نو ځکه چې دا ټایم زموږ غویې تر موږ مخکې ده ولې هغه ارزانه ده په 40 باندې ګران ده بس نور به نو خدای یادوه خدای به خرڅ کړي
نو څنګه دي ماخل بازارونه دی ولاړ یار ولاړ دي زار دمه ولاړ دی ولې ز سوینه سودا یو خل نه کوي د خلکو ما کوشش د یو خاطر د زکه او نو په یو کې و کوي بس ښه اسمه نور به خدای خرڅي از ان شاء الله الله مهربان دي به ورځ لا پات درابس خلک بدراسي دا بیا اکثریت ګواډیان ولاړ دي انو له مختلف ځایونو راوستلي د خلکو د خانوزۍ د ګان چې خلک ګرځي خو بهرحال ریټونه ډېر پورته ډېر ګران دي السلام علیکم ملګری ستړی مې څال دی ښه شکر دی خیر دی ګواډیان ستې دي ښه د کوم ځای مې راوستلي دي باغ ناړي غه ښه نو څنګه دي ریټونه څنګه دي ګراني ده ښه دغه خوښ دي تیار دي ښه دغه څو دانې راوستلي دي 10 دانې ښه نو اوس مثال زه د دغه وال کوم دغه په څو دی خرڅوي دی کنه دی په 1,00,000 ښه دا به څو یې 3.5 منه دی ښه صحیح دی صحیح هغه بالکل دی لکه اس هغه څنګه دی هغه په 2,20,000 روپۍ 2,20,000 څو 15 نیم به وخیږي ښه صحیح صحیح ټیک آیا ما څنګه شایسته کړی دی خاص سر کې مې پونی ورجګه کړی دا په څو دی ښه هغه په څو ورکوي 1.5 لک دا به څو ورخیږي 3.5 خیږي ها زه صحیح ټیک